دا د اوبو څښو آداب شروع شوي. دا پکې بل ادب دی چې ساقي د یو قوم په یو قوم باندې څوک اوبه څکوي، نو هغه څکوونکی د قوم چې دی به د ټولو نه په اخر کې اوبه څکي. په اخر کې چې دی اوبه وڅکي نو په دې وجه باندې به دی د دې خلکو په منځ کې د ده شان هم ظاهر شي او د ده عزت او وقار کې به اضافه هم راشي. اوس که دی د مخکې نه وڅکي نو په دې سړی یو قسمه بد ښکاري، هغه عزت یې او خس کمیږي. نو په دې کې تقسیم آداب نبی علیه الصلاة والسلام بیانوي چې د تقسیم آداب څه دي، چې تر ټولو نه په آخر کې اول بل موړ کې او په آخر کې بیا په خپله باندې وڅکې او وخورې. نو باب استحباب کون الساقي القوم آخرهم شربا، دا باب دی په دې باره کې چې مستحب دی د ساقي د قوم دپاره په یو قوم باندې څکوونکي دپاره چې دی په آخر کې وڅکي. عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ساقي القوم آخرهم، ساقي څکوونکی د یو قوم دی به په آخر کې یعنی شربن یعنی په څکلو کې به دی په آخر کې دی به په آخر کې وڅکي، اول به نور خلک چې دی نو دا ماړه کي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.